إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. سورة آل عمران شروع. د سورة آل عمران یوشتم نمبر آیات دے. اولنے بابو بائی کی د شبہات و جوابو دعا شبہاتو داغی جوابون اکڑل پا حق د عیسیٰ علیہ السلام کی جرگر آغلی وا د نجران نا د نصاراو عیسیانو بائی کی درې مشرانو څه مولانو اعتراض په توحید باندې دا کړو چې عیسی علیه السلام ته تورات کې ابن الله ویلې دی، دا د الله بچی دی، منګه د هغې عبادت کو. دا جواب الله وکړو دا د متشابهاتو نه وه. د دې آسماني کتابونو د هغې آیاتونه په دوه طرقو سره یو داوا چې هغه محکم دی، هغه ام الکتاب اصل کتاب دی. دویم هغه آیاتونه دي چې هغه متشابه دي، متشابه پسې به پسې کېږئ نه، بای باندې به ایمان لرئ. دې آیات کې ترغیب ورکیا موحدینو لره چې ګوره دی به کله په تاسو باندې ظلمونه کوي، جانی نقصانونه به هم کوي، مالی نقصانونه به هم کوي، خو الله ای مؤمنه چې چېرته د دین نه رسته نشي، اقدام د دی په صلحا او نیکانو خلکو باندې الله ویه دا د دیو د آباو طریقه وه چې کله په داعیانو باندې لاس شوتول او کله په انبیاو باندې لاس شوتول، دا به د یهودو نصاراو مشرانو کوله. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې یا رسول الله ای الناس اشد عذابا یوم القیامه، د الله پیغمبره د قیامت په ورځ باندې به سخت عذاب والا خلک څوک؟ د الله نبی وفرمایل هغه سړی چې پیغمبر یې وجلی او یا داعی وجلی، امر بالمعروف یې کولو نهی عن المنکر یې کاو، د الله کتاب یې بیانولو او دی ظلمن شهید کو مړی کو، نو دا خلق به د قیامت په ورځ باندې سخت عذاب والی. د دی خوی ذکر کوي الله چې دا عدد دی لا یې ګوره د دی ان الذین لا یقیننا کسان یکفرون بآیات الله، الله ویا چې کفر یې کړی دی په آیاتونو د الله باندې، کفر کوي د الله په آیاتونو باندې، منکر دي د توحید نه، بعض باس بعد الموت نه مني، بعض رسالت نه مني، بعض د عیسی علیه السلام عبدیت نه مني. ویقتلون النبیین، دی وجنیا پیغمبرانو لرا بغیر حق بے جرما. یو روایت کی راځي د الله نبی ویا څلوېښت انبیا علیه السلام په یو ورځ شهیدان کړ، او بیا دیو لره منع کړه د الله بندگانو د هغه انبیاو تابعدارو، نو هغه د انبیا علیه السلام تابعداران هغه یې پسې شهیدان کړو. چې مازدیګری کېدلو نو
100 مؤمنان شهیدان کړیو. 100 مؤمنان چې هغه څه پکې انبیا علیه السلام او څه دارنګې عام دایانو. دلته یې ویله بغیر حق، یعنی جرم ولې د پیغمبر نه کېږي؟ څه پیغمبر جرمن وجل جایز دی او روا دی؟ جواب دا دی چې نه، د دی په نیز باندې بې جرمه و. پیغمبر خو یا بې جرمه، خو دی ته هم دا پته وه چې دا موږ په ناحقه باندې وجنو. ویقتلون الذین وجل بیا کسانو لره او وجنیا کسانو لره یامرون بالقسط چې حکم کیا په انصاف باندې من الناس د خلقنا. فبشرهم بعذاب علیم ولا زیر ولا ورکیا فعذاب دردناک. بشارت خلق د ښه خبرې ورکوي، دی له ویه وی زیر ولا ورکیا په جهنم باندې. دا ولی دا ځکه یادی زیر دا دې ته تحکم وی، تحکمان یې ورته ویل، استهزاءان یې ورته ویل. لکه یو سړی دی او هغه ورکوټې ماشوم دی او چڼی دی او ته د شیخ القرآن اسلیمش، نو دا دا چې دا تحکم کېته استهزاء کې په ده پورې، نو الله یې زیری وله ورکیا فعذاب دردناک. اولئک الذین لا دا خلق دی حبطت اعمالهم برباد دی عمل د دی. ولی عمل برباد دی د وجې د ارتداد نه، د ضد نه، کفر نه، د شرک نه. او کفر او شرک دا سبب دی د اعمال د بربادی دی. اولئک الذین لا دا خلق دی حبطت اعمالهم برباد دی عملونه د دیو فی الدنیا په دنیا کې والآخرة فآخرت کی وما لهم العین الشدی ولرا من ناصرین څوک امدادي. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. دیکھ اللہ اوسا د دی د علماء خباست بیانی. خو د دیو دو قسم مولانو، یو مولان اکابر و اکابر مشران علماء کبار، او یوی صغائرو صغاری و صغار علماء. آئی بعد مشران و بعد اکشران لمساول. اللہ دا غی قبعات بیانی دا موجودو. علم تر لائی تنگور الالذین کسانو تا اوتو چور کڑے شویوا نصیبا لایو برخا من الكتاب دا کتاب دا اللہ نا. یدعون الى کتاب اللہ دیارو بللیشی کتاب دا اللہ تا لیحکم بینهم دا دی دا فرا چی فیصلو کی دا دی پا مابین کی. ثم یتولا بیا مخڑی فریقنا یو ڈال دا دیونا منهم دا دیونا وهم موردون والله ویا دیا مخڑون کی دی دا ہمیشانا. ہمیشہ اللہ دا دی کار سدے اعراضا کتاب اللہ. دا مسئلہ دا سوا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی، وی پا زمانہ دا جاہلیت کے با پا مدینہ منورہ کی چکم یہود آبادو، آئی که یو بنو نذیرو او یو بنو قریداوا، دا غٹی غٹی قبیلی او خاندانونو چې بدیو کې با اشراف او غوره خلکو بدکاری وکړله، ناغوی له به سزا نه ورکوله. او چې کم با داسې شریفه خلک نو غریبانان به نو هغې باندې به حکم جاری کولو. او چې کم با عام خلکو نو په هغې باندې به عام یا سترګې تورې کړې او مخ تور کړې وغیره هغه به په وکړله. په یو سورلی باندې به سورګو بازار کې به وګرځاو او جرم بنو. نو ایدیا کې یو دوو کسانو نه دا کار وشو. نو دی ویله یو سړي ویله هغه عبدالله بن سوریو دا د دې مولاو وی یاره اوس داسې کار وکیه چې منډه رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله دا فیصله ویسیه
ځکه دا پیغمبر دی دی مدینې منورې ته راغلی دی او هغه د لا فیصله وکړي دې باره کې دی رال د نبي علیه صلات وسلام خواله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي په تورات کې د رجم حکم نشته وینا دا رجم د دې مولانو پټ کړی وی دا سزا تورات کې نشته وی راوړی تورات چې تورات یې کله راوړلو او تورات یې ولوستلو نو دا په هغه آیات باندې ګوته ایښې وه په کوم آیات کې چې د رجم حکم ذکر شوی او په تورات کې دا وه چې کله محسن او محسنه یعنی شادی شده لک او شادی شده جینه اذا زنیا ورانې وکي او په هغه باندې ګواهان قایمي نو دی ولله رجم دی په ګټو باندې وشتل دي مګر کو چرته حامله وه نو د وضع د حمله پورې به هغې ته صبر کوي ځکه چې ماشومه په تن باندې وي نو دی چې کله هغه آیات باندې ګوته دی مولا ایښې وه نو بیا ته وله د الله سې ته چوت کو په دویم کرت نو هغه آیات ځلېدلو نو وی دا څه دي وی ګوره چې کوم حکم قرآن کې دی هغه حکم تورات کې دی ولې نه منئ بس وی دا نه منو د الله نبي وی دا کار ولې کوئ وی د هغې وجه دا ده چې منګه د اشرافو خیل ساتو د ضعفاو نه ساتو کم کمزوري خلک یې هغې قانون د لاندې او چې کومه کمزوري خلک نه دی وړېرګان دي او دارنګې مالداران دي حرام خواره دي نو هغې باندې به سزا نه خېجو الله د هغې قباحت ذکر کو الله ویا ورکړې شوې ده یوه برخه د کتاب د الله نه مراد د کتاب نه څه دی کتاب نه مراد تورات ای دا سړی د تورات مولا دی د تورات تعلیم دی یدعون الی کتاب الله الله ویا راوبللی شي کتاب د الله ته دی حکم باندې په دې خبره باندې په دې باندې فیصله وکړه دا ومنئ څه له راوبللی شي لیحکم بینهم د دې دپاره چې فیصله وکړي د دوی په مابین کې ثم یتولی لا بیا یو جماعت دی د دې مولانو نه د کشرانو نه فریقون وډله ده منهم لای د دیونه هم موري وهم موردون لای مخړونکي دي غاړه نږدې د الله کتاب اوس زمانه کې زما ستا عمل کې هم دقه کار دی چې کم خلک هغه یا سفارش چلیږي ابه مړی هم کوي قتل به هم کوي غلا به هم کوي ګستاخي به هم کوي دمل قوانین به هم ماته هغه به ګرځي اږدله غاړه بابا نه هیڅ هم نشته غریب نه نقصان وشلو خطا ترې نه وشوله وی د سړک حق یې پیمال کړی دی وی د سړک حق چې تاسو پیمالوئ نو چې غریب پیمال کو هغه له سزا او چې تا پیمال کو نو ته بری غریب چې قتل وکړو نو هغه په جیل کې او ته چې مړی وکړې نو ته آزاد بری غریب چې غلا وکړله نو په هغه باندې جرم او چې تا غلا وکړله نو ته غیر مجرم ته به بریه نو دارنګې کو یو خبره ستا د خولې نه ووتله چې یار عمل کې دا کي دا کي وی د قانون او د آیین خلاف یې کړی او دا به لګی شپه ورځ خطا به کوي دمل د قانون خلاف خبره هم کوي دمل د قانون خلاف جلسه به هم کوي جلوس به هم یې درنې وغیره به هم یې خو د هغې باوجود به بیا هغوی له قانون او غاړه به نه نو الله وی دا خو کار د چاو دی خو د یهودیانو الله وی دا کار الله وی دا د نصاراو دا کار خو به نصاراو الله کاو الله یې کاو مخ بیاړو دا لوی ظلم دی او دا کار به د فرعون په حکومت کې مو فرعونیانو به ظلمونه د بنی اسرائیل سره کول غریب له سزا غریب باندې اجرا د قانون مالدار له نه سزا سن اجرا د قانون شته
او د ظلم سره الله حکومتونه نه چلی بیا الله په خپله څپېړه باندې وایي ذلک لا دا د دې د وجې نه بانهم قالو دا ولې ډاډه د ډاډوالي وجه الله ذکر کوي ذلک لا دا د دې د وجې نه بانهم قالو یقیننا دوی به ویله لن تمسنا النار هیڅکله به موږ ته ونه رسېږي اوره د سورة بقرې مسئلې راواغسته هلته هم دیو دا خبره کړې وه دا خباست الله وایي هلته هم چې اور به موږ ته نه رسي الا ایام معدودات مګر یو څو ورځې په شمار باندې په شمار به یو څو ورځې دا اور ته ځو او بیا اور او جهنم نشته دی وغار او ملائدو که کړیو دیو لرا فی دینیم په دین خپل کې ما ها څه کانو چې و د یفترونه د ځانه به جوړول دا خبر الله وی او دا قانونی د ځانه ایجاد کړی دا کتاب ته خرګي او د کتاب البطن حواله وه چې تاسو به یو څو ورځې جهنم کې وی او بیا به نه وی او ورځې څو یادولې هغه تاسو ما ویل وي وکیف اذا جمعنا ملائکه څه حال به د دیو کله چې موږ راجمع کړو دیو لره لیومنا داسې ورځې لا ریب فی چې شک پکې نشته تخویب یا اخروي ولا ورکوي ووفیت کل نفس الله ویا پوره پوره به ورکړی شي هر یو نفس ته ما بدله د هغه عمله کسبه چې ده کړې وي وهم لا یظلمون والله ویا په دی باندې به ظلم ونشي ظلم دا دی چې چا یو عمل نه دی کړی او غیر مجرم لرا سزا په هغه باندې ورکي او چې چا یو عمل د نیکو کړی او د هغه نه تنقیص وکړي یا کموت وکړي په ثواب کې نه مجرم لره به پوره جرم سزا وي یا زیاته به نه وي او دارنګې غیر مجرم به چې نیکي کړې ده مجرم نه دی نو هغه له به د نیکیه برپوره ثواب او اجر به قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء دریم باب دی د دې ځینه د 33 نمبر آیات پورې په دې کې اوم شپه خبرې دي غټ یو اثبات د توحید دی په ادله او عقلیه سره دویمه ترک الموالات مع الکفار کافر سره حکم کیا چې ګورا الله ویا تعلق بنا قائموي کافر سره بالا ویا دوستانه نه کوي درېمه اثبات د قیامت دی سره د توحید اخرویانه څلورمه اثبات د رسالت دی سره د دینه تیزی ورکیا په اطاعت د رسول باندې بیا جواب تفصیلی دی د شبهه نه په حق د توحید کې یا د مریم علیه السلام په حق کې راغلی ده شپږمه مسله اعلان المباهله دی نه منیا مناظره نه منی دلایل نه منیا مباهله وسره وکي ولتوا پیغمبره اللهم یا الله مالک الملک باچا د باچاهانوی توتی الملک ورکه باچاهی لرا من تشاو چاله چې وغواړي هغې لرا باچاهی ورکه عبدالله بن عباس وی دا آیات راغلی دی په باره د منافقینو کې رسول الله سلام چې کله مکه پته کړله عبدالله بن ابی بن سلول رئیس المنافقینو ویل دا پیغمبر چې دی کنه و ان محمدنا یتمنى دا پیغمبر ارزوګانې کوي څه ویل غواړي یناله ملک فارس ویل دا غواړي باچایي د فارس ویل دا غواړي باچایي د روما الله آیات راولېږو قل اللهم ویا پیغمبره یا الله باچا د باچاهانوی توتی الملک ته ورکې باچاهی لره من تشاء چاله چې وغواړي او بعضې وایي چې دا دی دعوه وکړله وی چې دا پیغمبره او د دې سره کم کسان دي نو دا باچاهی پس روان دي او بعضې وایي چې کله خندق کنستلو نو باید که یو گټه دا شو لخکاره شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا گزار ورکو
نو باغ باندې د یو گزار سره د پارس دا بنگلې ښکارش په بل گزار سره دا د روما بنگلې ښکارش. صحابې یا رسول الله وې د ګټې د وار سره صبرې خوش. نو منافقان ګیر چاپېره ناسو د تادو ای خبرې شروع کړې وې ګوره اوس یې د شپې ځای نشته او د روزۍ درکې نه لګي او دا وایه چې روم او پارس بنیسو. الله آیات راولېږو ته ووایه پیغمبره یا الله باچا د باچانو یې ورکې باچایي چاله چې وغواړي نو دا خو د الله په قبضه او تصرف کې. وتنزم الملک او اخلی باچایي ممن د هغه چا نه تشاء چې یا الله ته یې وغواړي. وتعز من تشاء یا الله عزت ورکې چاله چې وغواړي. وتذل من تشاء ذلت ورکې چاله چې وغواړي. بیدک الخیر ستا په لاس کې دی خیره ستا په لاس کې خیر دی. نو الله څه عزت الله صحابه ولا ورکو کن عزت الله مهاجرین ولا ورکو عزت الله انصار ولا ورکو او په څه باندې ورکو هغه باچایان یې الله ورکو او غالبیت هم الله ورکو. غالب شو الله دی غالب کړله. بیدک الخیر ستا په لاس قدرت کې دی خیره. انک علی کل شیء قدیر یا الله ته په هر څه باندې قدرت لرونکی. تولج اللیل نباسې شپې لره فی النهار په ورځ کې. آیات کې اوسه بیان د صفاتو د ربوبیت دی. ولی رب ما یو الله دی د عبادت مستحق الله دی. ځکه تولج اللیل یا الله نباسې شپه فی النهار په ورځ کې. وتولج النهار او یا الله نباسې ورځ لره فی اللیل په شپه کې. کله شپه څه شي اوږده شي او ورځ لنډه شي کله ورځ اوږده شي او شپه لنډه شي نو یو طرف ته زوره د یو وځي یا معنی دا ده چې ته نباسې شپې لره په ورځ کې این شپه یا ورځ پې نه راشي او ورځ یا شپه پې نه راشي. وتخرج الحی یا الله راوباسې ژوندي لره من المیت د مړي نه. وتخرج المیت من الحی او یا الله راوباسې ته مړي لره من الحی د ژوندي نه. ګوره ژوندی راوباسې د څه نه د مړي نه. مړی څه شی دی هغه نطفه ده مړه. نو دغه مړه نطفه ده الله ترېنه راوباسې ژوندی بني آدمه راوباسې الله تعالی ژوندي لره د مړي نه. یعنې انډه څه ده مړه ده او ژوندی چرګوړی پکې دی. یا راوباسې ژوندي لره یعنې ژوندی ماشوم پیدا شي او مور یې مړه شي من المیت د مړي نه. وتخرج المیت او راوباسې مړي لره من الحی د ژوندي نه. نو کله کله داسې وي چې ماشوم پیدا شي مړه او مور یې ژوندی وي او دا معنم ده. وتخرج الحی ته راوباسې مؤمن لره من المیت د کافر نه. نو کله کله د مؤمنه پیدا شي د کافر نه. پلار یې کافر وي آزر کافر و خو ژوندی ته پیدا کړ الله ابراهیم علیه السلام. نو دا مؤمنه په منزله د ژوندي دی. وتخرج المیت او تا پیدا کې او راوباسې مړي لره لکه کنعان من الحی د ژوندي نه لکه نوح علیه السلام. وترزق من تشاء روزي ورکې یا الله چاله چې وغواړي بغیر حساب بغیر حساب کتابه. څه معنی یعطي من یشاء ما یشاء لا یحاسب علی ذلک. ورکی الله چې څه وغواړي او بني آدم لا حساب سره نشته. یا ترزق من تشاء ورکی روزي چاله چې وغواړي غیر مقدور ولا محدوده. یعنې دومره وسط او فراخي په روزي کې چې حدیم نه یا معلومات هم هغې ته نه. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وصلى ويا مؤمن لفکار ندا
چې دا د دوستانه وکړي د کافر سره. وګوره دا الله په څو مقاماتو کې منع کړې ده. ګوره هلته به بیا هم وضاحت او تفصیل راشي. یو ځل یا صورت نساء کې منع کړي، بیا یا صورت مائده کې منع کړي، بیا صورت انعام کې منع کړي. دا آیات عبدالله بن عباس وی دا راغلی په باره د منافقینو کې. منافقینو با دای با د کافرانو سره دوستانه کولی، د مؤمنانو د قصد او ځان ته به ویل مسلمانان. د دې دپاره چې یاره دا مؤمنان پې خفه شي او دا مؤمنان په دې مسله باندې غوسه کړو. الله لا يتخذ المؤمنون ندی نیسی الله و یا مؤمنان الکافرین کافرانو لرا اولیاء په دوستانه باندې من دون المؤمنین الله یا ما سوا د مؤمنانو نه کو دوستانه کوي الله د مؤمن سره وک. موالات د کافر سره د دې درې قسمونه غټ دي. موالات د کافر سره د دې غټ اقسام درې دي. یو ګوره موالات د دې سره شرک دی او هغه څه دی او کفر دی. هغه شرکت دی د دې سره په کفر کې، د کفر په کارونو کې ورسره څه وکړي دا شرکت وکړي نو دا بعینه کفر دی. لکه مثال اسلامی ممالک دا بعضی چې ځان ته په نوم باندې د اسلام ملکونه وایي هغه یا د یهودو سره په نظام کې شرکت کوي، لکه د هغه یا نظام په زور باندې لاګو کوي په عامة الناس باندې. نو دا منع ده. دا خو ته د الله قانون نه منې او د غیر قانون منې او د هغه سره په خلاف قرآن او خلاف شرع نظام کې د هغې سره ته اختلاط کې شرکت کې نو دا کفر دی. چې هغې کم نظامونه بعضې او قوانین بعضې د اسلام خلاف جاری کړي، د قرآن خلاف. لکه مثال هغه شراب ته حلال وي، تجارت د شراب ته هغې حلال وي. اسلامی ممالک بعضې پای کې اوما مسلمانان ملکونه اجازت بعضې افرادو لا د شرابو د خرڅ ورکوي، د شرابو د څکلو وله ورکوي. نو دا د هغې سره په حلت کې مشابهت چې ته مو ته حلال وي او هغه مو ته حلال وي دا بعینه کفر دی. ځکه د الله حرام ته حلال ویل دا کفر دی، دا جایزه نه ده. نو په کفري کارونو کې ورسره مه ملګری کېږه. لکه د هغې قانون دا دی چې بدکاري بېرضای الرجل والمرأه، بدکاری کول پر رضا د نارینه او پر رضا د زنانه په دې جرم نه. دا په حقوق النسوا کې یو دا دی، یو بل دا دی. نو ګوره دا خو شریعت حرامه کړي. الزانی و زانیتو الله فجلدو کل واحد منهما. الله زناکار سړی او زناکاره ښځه الله وی وویا سل کوړي. نو دا د الله قانون دی. او ته چې رضا ونه نه بس دغه مه منه ګزارې شادي شده وه نو د حدیث نه ثابته ده، حدیث متواتر مشهوره دی. الشیخ و الشیخة اذا زنیا فرجموهما. الله ویا بوډا بوډۍ ورانې وکړو په ګټې ولئ. نو دا په ګټو باندې ولئ نو ګوره دا سزا ده. او ته وی نه چې راضي وي بیا به وي راضي تو کیا کرے قاضي. نه چې دی راضي څه مسله نه. نو دې کې اوس شرکت دا بعینه کفر دی. یوه
دویم اسلام ویا زنانه مشره دا حرامه ده، زنانه به نه مشره کې هغه امت هغه قوم د الله نبی ویا کامیابی نشي مندلی چې کم قوم او امت د هغې مشریه زنانهو ته وسپارودلی شي او ته وې نه په دې نظام کې به زمونږ سره ایمینې صاحب ښځه مي EPA به م یک وزیر اعظمۍ سیټ ته به مدرېږي د صدرۍ ته به مدرېږي پارلیمنټ کې به م راسیه دا او دې ته روا وی او دې ته جایز وی نو که کوم مولای ورته وی او کوم سیاسي جماعت نو بعینه د یهودو سره په نظام کې په کفر کې شامل دی. دا خو کفر دی. الله وی حرامه ده وقرن فی بیوتکن لای کور کې کینه ولا تبرجن لای برته موزه یدنین علیهن من جلابیبهن لای څادر راواچوه او ته وی نه زه به یګدله ګرځم او پردو سړو سره به په کرسو باندې کینم او ماله به هم دا عهده راکوي. نو دا خو د یهودو نظام کې دا مسله ده، زمون قرآن کې خو نه ده. زنانه امامت نشي، اذان نشي، خبرې په تیزه باندې نشي. که خوا دین خبره ولې نه د زنانه دینی خبره دا هم پرده و عورت دی، لکه دا به تیزې خبرې نه کوي، آواز یې پرده ده، عورت دی. الله وی ای د پیغمبر بیبیانو ګوره کوچا د دروازې نه اخوا غږ وکړو نو فلا تخضعنا، الله وی نرمي به په وینا کې نه کوئ چې مکرې اوازو کې څوکې نو دا مکرې اوازو به نه کوئ. ولې تمه به کېدي هغه سړی چې هغه شوقي دی. منافقینو باره کې راغلی دا به څه لالچ پیدا شي نو پوچه خبره به کې، تیزه خبره به کې چې د هغه تمه او لالچ دا الله وایي ګوره پیدا نشي. نو اسلام درته دا وایي او دا وایي نه موږ به اتحاد کوو، مشره به زموږ زنانه یا او کوز به پسې وسالي مولا ولاړي. نو دا مینه به وایي څه ګیله وکړي سر د بخلاش امی خوار خو مولا پسې رواني نه چې مولا ستانه لاړی ویل خر لاړی ویل موږ لاړو په خر پسې او خر لاړی په خرې پسې چې دا دغه مولا ته څه ویلې بې عمله مولا ته خر ویلې که نه مثل الحمار لا خر دی. نو چې مولا لاړی په خرې پسې هغه زنانه خو خره ده چې هغه په ځینو شیانو کې شرکت کې د اسلام خلاف او ته په هغه پسې لاړی. نو بجریګن مولا ویلو چې موږ لاړو په خر پسې او خر لاړی په خرې پسې. نو دا ناروا ده. وساجد موالات ګوره شرکت دغه یا په ځینو کارونو کې دا جایز نه دی، دا روا نه دی. ګوره داسې نوره د دنیا قوانین هغې جاري کړي. لکه یو جاري قانون دا هم دی چې هلکه او جینۍ دیا مخلوطه اوسېدلی شي، یعنې یو ځای رهایش چې هلک د سلارزو او جینۍ د تې ملګرې وه ویل هلک د ګناه نه او جینۍ پسې ورغلی وه. نو مسله دا وه چې دا و یو هلک د پېښور او جینۍ د باجوړي نو وی دیا په یونیورسٹی کی اوسیدلی شي. ایک کمرے میں رہنا اور پڑھنا پڑھانا وی دونوں جائز ہے. بس یو کمرے کی اوسیدل اول تا لستل او تعلیم مطالعه کول وی دا جایز دی. نو خاورې به دا تعلیم مطالعه وکړي او دا سټوډنټ چې هلته دې ورته وسایط اختراع ته کښېنولي وی پیشوی د مستو کټۍ د کېنولی او چې تی څوکیدار یې نو هغه ایسا کټۍ والې وه. نو مسله دا ده چې تیم استاد یې دې ته کېنولی چې دا څوکیدارو کې حفاظت به وکړي. دا کله کېدلی شي. سفر د غیر محرم سره حرام دی، د یوې روا دی. شیتلې څنګه
دا یو کې کلینډر نه ده لا ورته لاړه شي شپه وکړي دوه هوټل کې پلار یې ورسره شته ورور یې ورسره دی خو نه دا کلینډر او دا ډرایور یې ورونه دي ځینې خلک وایي دا خو زما د خور په ځای ده او دا مې د مور په ځای ده او دا مې ده دا کوم ځای دی ولې کار نه کوي څه دغه بای روژه چې شروع شوې یاره که دا خو بیخي نادره وویل خو نو بعضې وایي یاره وایي دا وایي زما د خور په ځای ده او څو وایي دا زما د مور په ځای ده نو خو دا خو صحیح ده که نه تاسو خو عقل نه دی استعمال کړی دا ځوانې زمونږ د خویندو په ځای دي او بوډایګان هم د میندو په ځای دي نو په پرده څه کې دا د قرآن تېروتی نه دی چې الله وایي نه کورونو کې کښېنئ غیر محرم ښځه سړی دا یو بل سره اختلاط به نه کوئ لا یخلون رجل بامرأة د الله نبي وایي ګوره چې جدا نه شي سړی د ښځې سره ځان نه شي ته وایې نه ډایو والا ډریور او کلینډره دا ورونه دي او بعد وایي ورونه نه دي وایي د دیو شیطانان مسلمانان دي نو کېدی چې دیو شیطان مسلمان کړی دا په بنا باندې دی ولا د جواز فتوا وسا یې ورکړې هلال کمیټۍ والا اوله فتوا سم ورکړې د عرفې فتوا ولا ورکړې ده وایي ګبري والا دی ویلي چې د ګبري غر عرفه ده وایي دا ته خېږي او بس روجې نیسه نو ګوره دا قوانین بدلول دا کفریه مساله ده چې نظام د الله ګوره بدلی او د هغه په قوانینو کې شرکت کوئ نه لا ګوره دا بعینه کفر دی نو لا یتخذ المؤمنون الکافرین ندی نیسی الله ویا مؤمنان کافرانو لرا اولیاء په دوستانه باندې یو قسم خدا شو دویم شرکت د دیو سره په افعالو کې شرکت کول نو دا کبیره ګناه ده کفر نه دی خو د کفر نه لږه کمه ده لږ یو چوړی ښکته صحیح ده هغه څه ده په افعالو کې لکه مثال کې د هغه یا عرسونو لځئ عرس لی لاړ شي یا د نصارا او د یهودیانو اخترونو له لاړ شئ لکه اختر کې چې اوسه شرکت کړی کرسمس ډے وایي ستاسو زموږ سره حقوق دي که نه او تاسو وایي موږ لري موږ وایي د یو جومات او د یو مدرسې سم وایي مرسته نه کوو وایي هم جو تعاون کرتے آپ کے ساتھ کرتے مسیح برادرہ کے ساتھ وایي د مسیح برادرۍ سره موږ څه کوو ټول تعاون کوو دا د دې اسلام دی ای مولا دې لېږلی د اسلام له او مولا لاړې د عیسایانې په غېږه کې ناست په هغې باندې لمن راچلې ده وایي سر یې پټوم مسلمانان له لوپټې چوده او د عیسایانې په سر باندې لمن اچوي سر یې پټو او د مسلمانان له لوپټې چوتې کړي نو دا وایي چې یو د هغې سره په اخترونو کې شرکت کول دا سره تعاون بالاثم علی الاثم والعدوان دا سره شرکت کول او اسلام دا وایي بیا چې وله پرتوک کته خبرې پرتوک یې وله کته لاول خو هیله شوی و خو بیا وروسته ورته پرتوک راغوستی داسې هیله شوی و چې هغه خو لاول خبرې کړې وې د مدرسې او جومات خلاف دا یې پنډ خو یې بیا نو بیا چې بې علماو بیانات وکړل نو بیا یې ویل ولې په اسلام کې د غیر مسلمه د اقلیت ویل دغه نشته څوک احکامات نه لکه سړی خو په خپل حدودو کې که نه دا خو نه دی چې رسول الله د عیسایانو اختر له تلی عیسایان اختر له رسول الله دی باوز دروغ تړی یا صحابه کرام د عیسایانو نصارا او یهود اخترونو له تلک یا دغه یا عرسونو له تلک د بریلیانو عرسونو له وتله دغه الواګانو ته ناست دا کوم پیغمبر او صحابي کړي اقلیت د هغې احکامات نه دي جاري بس ګرجۍ ده زاړه ده نوې به نه جوړی د اسلام نه مخکې وه اسلامي نظام نه و د اسلام نه مخکې وه ګرجۍ وه بسې به الله یې مه ورانوئ بسې دې پکې د هندوانو ده
می ولا ورانوه الله ای دې پکې خیر دی خو نوې به وله نه جوړی چې نوې مندر دی وله رانخلولی او نوې خرچې وله کوي وایي په زمونږ پنډ کې حصه ده بیا وایي بیت المال کې نو په بیت المال کې د دې حصه چېرته ده دی خو به جزیه ورکوي ټکس به ورکوي بیت المال خو د مؤمنانو دی هغې کې حصه ده او برخه ده ونه تا بل قانون راوړ نو دغه افعالو کې اوس شرکت کول دا کبیره ګناه ده او دارنګې دریم شرکت دا اوس چې دی د څه د دیو تعظیم کول تعظیم ورپاڅېږې سړی مشي آی له سړي مشي به دواړو لاس آی ته ځای پرېښودل د هغې عزت کول هغې له دومره اوچتول صفات د هغې کول دا څه دی منهی عنه دی الله د دې نه منع کړې ده ګوره حدیث کې راځي د الله نبی وایي من وقر عظم او نصر چا چې امداد وکړو چا چې تعظیم وکړو صاحب بدعه دا هغه سړی چې هغه بدعتي دی د دین خلاف دی سواء کان داعیا لها ام لا برابر ده کو دعوت یې ورکړی دی کو نه دی نو وایي دا د دینه پرڼولو کې اوس څه وکړو د امداد وکړلو دارنګې وایي مجلسه کې وله یو مقام ورکړو نو د الله نبی ویا فقد عان علی هدم الاسلام د اسلام پرڼولو کې کومک او امداد یې ورسره وکړلو نو دا به وایي نه کوې ګوره بله درې چیزونه نور دي یو ته وایي موالات خاص دی په مؤمنانو فوري دوست به څوک جوړې صرف مؤمنانو سره به صرف ګوره دوستانه کوئ یو موالات دی بل دی مواسات یعنی یو بل ته پیدا رسول دا د کافر سره جایز دی ته د هغه نه تجارت کې استانه تجارت کوي رواسته جایز ده تجارت پابندي نشته دا مواسات وي بل ته وایه مدارات ویل کېږي اخلاقیاتو ته اخلاق حسنه دا موساجي جایز دي د حربي سره د کافر سره څلورم ته وایي معاملات دام جایز دي خو په یو شرط سره شرط څه دی شرط وساجي دا دی چې اسلحه به نه خرڅوي په کافر باندې په هغه صورت کې چې په کوم صورت کې دا اسلحه د مؤمن خلاف استعمالوي او د مؤمن خلاف نه استعمالوي د اسلحه تجارت کوي نو بیا وساجي وایي جایزه ده حدیث کې راځي عبدالله بن مسعود سے وایي رضی الله عنه وی یو سړی راغلی رسول الله ته وایي یا رسول الله کیف ترى فی رجل احب وقوما ولم يلحق بهما اے د الله پیغمبره ستا څه خیال دی دا سړي په باره کې چې دا مینه محبت کې دی او قوم سره چې دی اوس نه دی ملګری د الله نبی المرء مع من احب د الله نبی سړی به دا چا سه چې مینه ده لکه ستا د یو غیر سړي سره مینه ده نصرانی سره یهودی سره هندو سره سیک سره په انډیا کې دی یهودی په امریکا کې دی خو به ته به اوسه د قیامت په ورځ راپاڅي سر د بخلاصي دارنګې روایت کې راځي د الله نبی وایي مثل الجلیس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحة طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة وإذا خدوس او د بد دوست مثال د الله نبی وای دا دی وای د خدوس مثال دا دی عطار مثال دی مشک خرڅای نو که مشک له در نه کې خوشبو د باندې ونه لګئ نو که په لاره تېرېدلی نو څه به یې کړي بی خو به یې کړي که نه
او بوی به د باندې راشي او د بد دوست مثال د الله نبی وی دا دی وی بټۍ والا دی انګر نو چې بټۍ بله کړې وه ورته کېناستي نو یا خو نه جامې سوځي یا به سر کې به رالوځي او که چېرته هغه نه وه نو بدبوی خو به د باندې درشي د ترخو مرخو د سکرو مرو او به اسمیمي خو به دې لوګي ووایي که نه صحیح ده دارنګې د الله نبی وی سویلا ایو غر الایمان اوثق ویل کما کړی د اسلام قوي او مضبوطه ده مضبوطه کړی کما ده برا ابن عازب ویل د الله نه ویل الحب لله والبغض لله چې د یو سړی مین هم د الله دپاره او د یو سړی بغض هم د الله دپاره دا د اسلام مضبوطه کړی ده هلکه دا سړی مې بدي شي ولې مړه بېدینه دی یهودي دی سیک دی هندو دی او د دې سړي سره مې مینه ده ولې دی ورسره یاره امیر صاحب دی چلې لګولې سه پاک دی صحیح ده طالب جان دی سترګې تې وریکلي ښایسته دی مولوي صاحب دی هلکه نو دا مینه د الله دپاره او بل روایت کې راځي چې کله دې مینه د الله او د رسول لپاره شوه مینه دې د الله دپاره وکړه او د رسول لپاره دې وکړه نو ته پوه شه چې ایمان مې کامل دی ابوذر غفاري م ویل د الله نبی ورته وایي ایو عر الایمان اوثق یا بادر ویل کمه کړی د ایمان مضبوطه ده ابوذر ویل د الله رسول الله او رسول ته پته ده د الله نبی وی الموالات فی الله دوستانه د څه دپاره د الله دپاره والحب فی الله او مین هم د الله دپاره والبغض فی الله او د یو سړي سره بغض هم د الله دپاره دا کوه نو الله وی مؤمنانو کافر ونه نیسي ګوره په دوستانه باندې ونه نیسي لا یتخذ المؤمنون نه دې نیسي الله مؤمنان کافرانو لره په دوستانه باندې چې نیسي الله ویا من دون المؤمنین ما سوا د مؤمنانو نه نو مؤمنان ونیسئ اوس چې مشورهی او شورای د ممالکو اسلامی ممالک ولذي که غیر مسلم هلته ناستي کن نو اتباع د هغو شوه لکه د دې وشوه موالات دوستانه او سساده کرد تا به ورته استاد یې سترګې په سترګو کې ورنه ایستلې وې چې ځه خپل کار کوه خپل به کوو ولې موږ څه لږي وو خو په ټولو باندې ما سوا د یو هزاراتو نه د ټولو باندې هغه تصرف او قبضه ده او دا نه پرېږدي مجلس کې خو که چېرته او د نورو ته مسکال ورکوي ټلیفون هم د پوره نه کوي او نه د میسج رالیږي بس وی مسکال یې کړی دی چې مسکال وکړي یا بیتلي او خرچه څومره راځي وی دومره کروڑونه روپیه په پلاني اجلاس نو اجلاس یې څه شي له وکړو د اسلام د ترقۍ خبره دې وکړه د ملک د ترقۍ دې وکړه د مؤمن د حفاظت دې وکړه د جمعه د مدرسې د حفاظت دې وکړه نه جمعه د مدرسه ورانه او د شدګر دې پکې او د زموږ د سرازار تمہارے ساتھ اسمام علی میں نه د شدګر چاته وای د شدګر خو مؤمن ته وای مجاهد په سبیل الله ته وای خپل نو میرا تپلې په مؤمن باندې او تاسو په هغه کې وای او موږ به ستاسو ملګري او به دې به ستاسو भरपूर مرسته کوو امداد به سره کوو نو سوچ چې د مؤمن پاتې کېږي کو نه پاتې کېږي وما يفعل ذلك لا ويا چا چې دا کار وکړو فليس من الله في شيء الله ويا چا چې دا کار وکړو فليس نه دی دا من الله په دین د الله کې في شيء نه په هیڅ څیز کې د الله د دین په هیڅ برخه کې نه په هیڅ حصه کې نه وی الله وی الا ان تتقوا منهم مگر کو ځانم ته وساته الله ویا توقا په ځان بچ کولو سره موالات لسان او قلبم دوانه پرېښودله نه مو سره په ژبه یارانه وه او نه مو سره په زړه باندې مینه ده ویحذرکم الله نفسه ویری الله تعالی تاسو لره د ځان نه د ځان امانهداره د عذاب خپل نه وإلى الله المصير او خاص الله ته واپس ده قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوا
ورته وایه پیغمبره زوره نه ورکوه په موالاتو د کفارو سره هلکه دا وایه زه ښکاره وایي څه مه ووایي په میډیا په اخبار کې رانولیا چې مؤمنه د کافر سره میلاو شوی یا ورسره په اجلاس کې میلاو شوی خو نوره پټه هرشه درشه به یې وایي ناسته یم ستا سره او زړه مې په کندو کې دی خیر دی وایه ما په میډیا به نه راځو خو مینه هم در سره ده الله یقول ته ووایه ان تخفو که پټوئ ما هغه محبت فی صدورکم چې ستاسو په سینو کې دی او تبدوه الله ویا کو ښکاره کوئ په میډیا باندې نو یعلمه الله الله د هغې نه خبر دی نو ته به د چا نه پټویه ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض او پوهیږي الله تعالی په څه باندې چې په اسمانونو کې دی وما فی الارض او څه چې په ځمکه دی والله على كل شيء قدير الله تعالی فارس باندې قدرت لرونکی دی یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا اوس تخویب اخروی ورکیا هغه چا لره چې هغه دوستانه کړي د کافرانو سره حدیث کې راځي عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنہ راله رسول الله ته وی ما منکم احد الا سیکلمه ربک د الله نبی فرمایله ویل نشب داسې کې یو کس مگر ویل به ورسره خبرې کوي لیس بینه و بینه ترجمان د الله او د په مابین کې ما ژباړن نه ترجمان د پښتو کې څه وایي ژباړی که نه نوې دا ترجمان بنایا نه فینظرو ایمن منه فلا یرى الا ما قدم من عمله وی دا سړی به وګوري اخی طرف ته نور به څه نه مگر صرف عمل بیا وینظرو اشوا منه فلا یرى الا ما قدم او چپ طرف ته به وګوري نور به څه نه صرف عمل بی وینظرو بین یدیه فلا یرى الا النار مخې ته به وګوري نور به څه نه صرف اور بیا تلقا وجه مخ طرف ته فاتقوا النار د اور نه ځان بچ کړئ د الله نبی ویا ولو بشق تمره د الله نبی ویا د کجوري ټوکړه کولی نه او یو حدیث کې راځي ولو بکلمة طیبه اگر چې یو کلمه یو خبره د اخلاقو ډکولی نه یو ښه خبره کوه خو د اور نه پې ځان بچ کړه اوس وساجیا په دې کې پیشنګویي د ممري کارډ ده دا د اجازت دی که نه دا درته الله ښیي څنګه الله یوم تجد کل نفس په کومه ورځ چې بیا به موځي هر یو بنده ما هغه عمل عملت چې د کړی دی من خیر نه د نیکۍ نه محضره حاضره وما هغه عمل عملت چې د کړی دی من سوء د ګناه نه نو او به ګورې چې وستاجیا بربند ګډ شوی او کنه په جامو کې دواړه به درته وښي راشه او واده چې یو ته ګډېدې نو دا به وایي نه زه کله ګډه شوې یم زه خو به قرآن ته ناسته وم او زه خو به تلاوت ته ناسته وم نه منې ته ورکه دا ممري کارډ ور واچوه دی آیفون ته ملائک به ور واچي چې ممري کارډ یې دله ور واچاو راشه دا څو ګډېږي دا څو دی چې لوبه سړه نه کوي یوه ویل دا په کوټې په سر ګډېدله او ښکته د بلۍ نه راولېدلې وه ویل چې روغ یم لوبه سړه نه کوي درخېجمه نو دا به ته ووایې چې راشه دا څوک ګډېږي نو دا چې مخلوق اوس زمانه کې د هغې ایجادات دومره حد ته ورسېدل چې 20 کاله مخکې یو تصویري یو حرکت او سکنات او یو پروګرام او د هغې ټوله ډیټا او ټول پروګرام په یو د 9 کومره په شي کې بند کړی د 9 کومره چیز دی
او باقي د دنیا ویډیوګانې او ډرامه او فلم او کرکټ او فوټبال او تصویران او وروره د غرونو او د ځناورو د هرې بالا. نو الله خو د دې نه ډېر قادر دی، دا خو لا مخلوق دی. کیسټې به یې نه ډکې کړي، کیسټې ملایکو دا سهار او ماښام چې راکوزېږي او دی په دې ښۍ اوږه او په چپه اوږه باندې ناستې دي کرامن کاتبین. نو دا به راته په قبر کې ولګوي چې راشه منکر کېږه ما دا کارونه دې کړي دي ګوره. نو په دې کې پیشنګویي د څه ده؟ د ممري کارډ ده. دا څه نوې خبره نه ده. دا دماغو کې د انسان له ځکه واچله چې د دې قیامت ښه اثبات وشي چې ته بنده دا شی کولی، نو الله ګوره ستا ټول ریکارډ دا شي. زمونږ یو استاد و، هغه ویل یاره چې سړی جنت له لاړ شي نو خامخا په زړه باندې څه ارمان یي که نه. نو موږ نه یې تپوس وکړو کلاس والا، نو ستاسو په زړه څه ارمان دی؟ نو چا یو او چا بله. نو طالبانو څه ارمان؟ نو هغه ارمانونه وکړه. نو بیا ویله زما نه تپوس وکړئ چې زما څه دی؟ نو وی زما موږ وی ستا څه دی؟ وی زما ارمان دا دی چې د الله د نبي او د صحابه او د کافرو سره کم جنګونه کړي، او ویل دا راته به یو غټ سکرین باندې ولګئ چې دا وینم چې دا څنګه جنګونه کول. نو دا د هغه ښه ارمان وکړ. نو حقیقت هم دی چې هغه یې په 313 باندې 1000 فوج وه، په 78 باندې 1000 کسان وه، 2 آسونو باندې. نو دا خو به عجیبه کارنامه ای. نو دا کارنامه وستاجي څه وایي موسم د انعام خورو چینګۍ ته په اواز شور دی، کله ټیک شي خو زیات خراب دی. دلته ټیک دی؟ سم نه دی؟ ستوګې دیږي او بیټه کې چاره نشته. کمه غټه نه خو ځان له دنیا ده. نو اوس به څه کې چارج پکې دی. ها بس اوس یې وړه اسپتال له وی وړو. جی هلو ولې نه دی ختم؟ خو خلک وایي چې اواز نه راځي. ستاسو اواز ټیک دی؟ کم ځای نه وایي تاسو؟ مینې نه نو بیخي کار نه کوي چې یو 2-3 آیاته ووایه. صحیح ده، لږ ورسه ګزاره وکړئ، الله به خیر کړي. او که نه مینې والا ځان الله به اجر درکړي چې چا څومره سخته تېروله ثواب یې ډېر دی. ښه ونی وایي ملائک د تناصر عمل هم ټول لیکي. ښه یوم تجد کل نفس ما عملت، بیا به موږ الله ویا هر یو بنده ما هغه څه عملت چې کړي وي من خیرنا د خاملنا محضر حاضر په ممري کاټ کې، وما واغه عملت چې کړي وي من سوء د بدینا. دا به منکري که نه حدیثو کې راځي بنده به منکري یاره که دا بل ځای کې دی څه چل دا دی نه خدای دی نه ما کله کړي دي ته راوړه وله د عملنامه. بس عملنامه به رجسټر یې به دا به ورته ولګئ، بس دا به وایي او دا خود دا دی نو بس دا به یې هلاک شو. نو الله به یې ورشه یو چیټ یې راسه دی راوړئ. نو په چیټ کې به په صدق لا اله الا الله وړکي چیټۍ به په هغې په صدق لا اله الا الله محمد رسول الله زه دا رجسټر یې وتلی او دا چیټ یې وتلی. نو چې چیټ یې وله وتلو نو دا رجسټر یې به راچوتي او کله به بنیادمان تلي بنیادمان. نو ته وایې چې ډوډۍ به ډېره خورم سم به دروند شم. په حدیث کې راځي یو سړی به راولي سم به چات او د هغه وزن به د ماشې د وزر عمره دا دومره کمزوري عمل به اوسنی او ځینې به راولي نری نری پنډۍ به یې پانچې به یې
خو چې څنګه تلې ته ور واچوي نو د اوو اسمان نه به وي دروني دومره به یې وزني دا ولې عمل به یې زیات نو عمل دی وسادي تودو خوخه به ګڼي لو ان بینها و بینه چې کاس د دا عمل او د دا په مابین کې امدن بعیده موده وې ډېره لرې ځکه چې یو سړی رنګ وهات ونیسي نو نه وایي چې یاره به دې ځمکه یې سن نوتی وې خو چې نه وې نو دا به مې ارمان دی چې زما د دې عمل په مابین او زما په مابین کې لرې زمانه وې چې نه مې وې لیدلې ویحذرکم الله ویری تاسو د الله نفس د عذاب نه والله رؤوف بالعباد الله تعالی بخونکی په بندگانو نو وروسته پسې دا رحم کلمه راوړه چې خیر دی ښه کو ګاډه شوي او خیر دی کو تا څه فلم ډرامه مرامه دی طالب جانه کې نو الله یې بس که که نو اوس خو توبه وباسه وعدې وریده د عذاب نه مې الله یې ویرولې والله رؤوف بالعباد الله بخونکی دی په بندگانو قل تو پیغمبرا ان کنتم تحبون الله و تو پیغمبرا کو تاسو مینه کوئ د الله سره ترغیب ورکیا محبت د الله خو ذریعه ولکیا چې الله به څنګه محبوب کوئ نه لا ورته ووایه کو تاسو مینه کوئ د الله سره فاتبعوني نو زما تابعداري وکئ نو ګوره د الله محبت دا د پیغمبر په محبت کې دی دوه بشارت دی آیات کې یو خو ګوره چې د نبی په طریقه باندې عمل کې او د پیغمبر سره دی مینه ده نو یو به د الله سره مینه الله به څه مینه وکړي دویمه دا د الله ویا ټول ګناهونه به دې معاف کړم ټول ګناهونه دا به دې الله وایي معاف کړم او چې زما دې څه وکړله تابعداري دې د رسول وکړله او داسې نه دي ویلي چې ګوره محبت دا د چا سره دی کو د رسول سره کوئ نو د الله سره وکئ د دې د وجې نه مفسرین وی من ادعا محبت وخالف سنت رسوله یو سړی دعوه کوي د مینې د رسول او خلاف د سنت د رسول کوي فهو کذاب دا غټ دروغجن دی دا لوی دروغجن دی وی عاشق رسول ما او نور عاشق الواوی عاشق الواوی نو اتباع د پیغمبره په اقوالو کې مکوا په افعالو کې په احوالو کې مگر هغه نه چې د الله په نبي پسې خاص نه با پسې کوه اوس خلک وایي که نه یاره وایه سنت دی زه وایي پرېږده وه مړه څه پې وایي کې سنت پرېږدي که نه موسی دی وایي پرېږده نو وی دا خو هم د الله د پیغمبر سنت دی د الله نبي درې ورځې خوراک نه دی کړی دی سنت دی عمل کړی د الله د نبي بیبي د عایشه به صرف په کجوره باندې روژه ماته کړه نورې څه نه ته کې په دې سنت عمل وکړه که نه ګناهدار یې اورېدلي چې منځونه په یو ځل کوه دوه منځونه په یو ځای کوه جهنم ته ورسي او دارنګې چې دوه څاڅکې راښکې کېدله نو بس بیا کور کې کېنه وی یاره باران دی راشه د پنځه واړه منځونه به ساري څه وکړمه څه بدل کې شیبې ډېرې شي او بیا نه کېږي کار دا دې اورېدلي او دا دې اورېدلي دی چې دا سنت دې پرېږده او مستحب عمل دی نو دا خو د پیغمبر سنت عمل دی په انډېري باندې خوب کړی تا کړی انډېري چټایي باندې څمله که نه تولهیي دی که ډبل بیډ نه راکوشئ بېګال د پښتو افیسرو نه راکوش انډېری راوړه او څمله پې او دا خو ما سنت دی د پیغمبره لنګ یې والی لنګ یې اغوستی دی او چې څادر یې به ځان راڅي نو دا سنت خو زنانه ولم دي که نه وی لنګونه ووایي که نه او څادر یې په ځان باندې راواچوئ او سړی دی موی سنت باندې ته عمل کوم ونه دا دی اورېدي چې بوټانو سره جنازه کېږي او نه کېږي او یا د بوټانو سره مونځ کېږي او کو نه کېږي دا دی اورېدلي خو دا هم پکې سنت را ژوندي که نوڼه یې نه او ټیپر پې نه وایي ګوګجر خفه کوې نو کټی یې ووه نو دی کو چیړې نو دغه ځایونه یې رګونه یې رانیسه دی رګونه دي
دا وې دا کارونه کوو دې باندې سنت باندې څه کوه وې عمل به دې باندې هم کوه یوازې یو سنت نه ده ښه د عایشه بیه رضی الله تعالی عنها یوه لوپاټه وه مدینه منوره کې به چې کله ناوې ودېدله ناوې به ودېدله او واده به نو دا یوه لوپاټه وه دا به یې وړله راکوې ناوې ودېږي چې دې کې بوز لوپټې چېرته نو دې سنت باندې عمل وکړه که نه یوه لوپټه دې په کور کې کښېنه خو نه دا دې اورېدلي چې مونځونه په یو ځای کوه د الله نه ویرېږه ښه دې د وجې نه سهل ابن عبدالله وی محبت د علامه د محبت د الله او د محبت د قرآن او نښه د څه ده وی علامت حب الله حب القرآن وی د الله د مینې نښه دا ده چې د قرآن سره دې مینه ده نو چې د قرآن سره دې مینه وه نو د الله سره دې مینه ده او وی علامه د محبت د قرآن دا ده حب النبي د رسول سره دې مینه ده او د رسول د مینې علامه دا ده چې حب السنه د پیغمبر د سنتو سره دې مینه ده نو دا دې نښه ده که نه د علامه چې د الله سره مینه ده نو قرآن سره دې مینه ده او چې د رسول سره دې مینه ده نو د سنتو سره دې مینه ده چې د قرآن سره محبت نو د رسول سره محبت دي که قلت وا پیغمبران کنتم تحبون الله و تاسو مینه کوئ د الله سره فتبعوني نو زما ومنئ یحببکم الله والله به درسره مینه وکړي ویغفر لکم ذنوبکم او الله به معاف کړي ستاسو ګناهونه ټول ګناهونه به الله معاف کړي والله غفور رحیم الله تعالی بخونکی مهربانه دی بخونکی مهربانه دی ځکه ګناهونه به دې معاف کړي الله په دغه باندې قول او توا پیغمبرات الله د الله ومنئ والرسول او د رسول ومنئ یو د الله اطاعت کوه یو د رسول اطاعت کوه فإن تولوا که مخې واړولو مخم واړول الله ویا فإن الله لا يحب الكافرین الله تعالی مینه نه کوي د کافرانو سره دی وجه حدیث کې راځي د الله نبی كل امتی يدخلون الجنه الا من ابا وی ټوله زما امت بزي جنت ته مگر منکر بنځي قالو دی ویل یا رسول الله وما یابا منکر څوک دی قال من اتانی دخل الجنه ومن عصانی فقد ابا وی چا چې زما ومنله نو دا به جنت ته ځي او چا چې زما نافرماني وکړله نو د انکار وکړو دا منکر دی نه الله مینه نه کوي د کافرانو سره بس بکو بیټري ډون د خلکو د تکلیف دی بیټري نه به ویسو او تاسو څه دوا وکړئ چې الله بیټري سمه